جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروعات کومه د هغه ځای نه په کوم ځای کې چې زموږ هغه خور وفات شوې ده بجلی نیولې ده. نو تاسو ته به زه ثبوتونه د یو کس ګواهي هغه به زه ټول تاسو ته شو کوم. کومه خور چې وفات شوې ده د هغې کور ودانې زما سره ولاړ دي. دی په بي بي آی باندې راغلي دي، حالانکه د باندې اف آی آر شوی دی. د اوخو چې کوم دی په د باندې اف آی آر کړی، په دې کې د زوی دی لقمان دی خو راشم دا د زوی دی لقمان چې په د باندې پکې هم اف آی آر شوی وو. نو چونکې دیم پکې په دم اف آی آر دیم تریو او د دې چې کومه دغه ستاسو کومه وایف تا ړومبې ده که دویمه وه؟ دا دویمه وه. دا چې کومه وفات شوې دغه دویمه وه. ټیک شوې ده. ښه د ده چې کومه ړومبې وایف وه په هغې باندې هم اف آی آر شوی دی. چونکې تاسو ټول په بي بي آی باندې راغلي یې. موږ دوه کسان په بي بي آی، دوه کسان په بي بي آی باندې، او وایف دې جیل کې ده؟ نه هغه موږ لا نه ده ورکړې. ښه لا نه مو ده. ټیک شوې ده. صاحب پروګرام تاسو خبره کوئ زه چې څنګه په منډه باندې رالم، ما سره د کلي خلک هم دې ځای نه راله، زوی مې هم رالو چې موږ څنګه په منډه باندې رالو. دا کچن دی، دې ځای کې زما ښځه پرته وه. راشه کیمرامین صاحب هغه ځای نه واخله، ون ټیک کې ون گو کې دا واخله. ښه دا د دې کچن دی، دا وینې دا کچن دی. جی بالکل. ښه دلته کې کچن هم وړوکی دی او په دې ځای کې تاسو ته زه شو کوم دلته کې دا دی پروت ایټر، لږ د لرې نه لونګ نه لږ وښیه. دا دلته کې ایټر پروت دی. په دې باندې زموږ دغه خور سالن ګرمو یار څه چې پخلی پې کو. ښه د دې تارونه چې کوم دي هغه هم زه تاسو ته شو کوم چې دا دلته کې دا دواړه تارونه دا راواخله، دا ور لږ وراخوا که دا تاسو وینئ. کیمرامین صاحب وینه دا ورته شو که دا دلته کې لګېدلي دي. د دې ځای نه دې ته هر څه چل چې شوي دي، خو شاټ د دې ځای نه دغه شوي دي ځکه چې دا د سوي دا تار چې کوم دی نو دا لږ سوي هم دی. د هغه ځای نه لږ ولاړ شه لاندې کې وښیه. ښه دا دې ځای د دې ایټر نه چې کوم دغه شوي دي د خور ته شاټ ورکړی شوی دی، وجه څه کیدی شي؟ وجه دا کیدی شي زه خو خپل ځاني دننه نه وم، زه خو بار وم که نه. زه خو ما ته اوس ته خبره وکړه چې زه خو په دغه باندې په چغو په سورو باندې دننه رالمه، خو هغې دلته کې پراتو درزې خوړلی وو، راغورځېدلی وی، هغې ته درز ویستی وو. د دې پته خو نن انویسټیګیشن هم مانه تپوس وکړو. انویسټیګیشن نوم څه دی؟ د انویسټیګیشن وقار خان د هغې نوم دی. د کومې تاڼۍ سره؟ د ایس پی انویسټیګیشن نوخار. ټیک شو. هغې هم نن مانه انویسټیګیشن کولو، نو ما ته هم دا خبره کوله چې یاره پای کې خو پویزن دي دلته طبي. ما سرجي زه د پویزن مایزن زه خو راغلم تاسو له دې مینت له ما درخواست هم دې لیکلی دی چې دا انکوایري دی بیا وشي، دا ری پوسټ مارټم دی بیا وشي. دا خو ټول منګړت کیسه ده. هغې په پولیس کې دي، یو په دغه کې دی ګاګړان لیپوی دي. مونږ تاسو ته پته ده چې د ادب خاوندان یو، د شعر و شاعرۍ خاوندان یو. مونږ خو د مینې محبت خلک یو، په اف ام ریډیو باندې پروګرامز کوو. نو هغې کیسه ډېره زیاته لړلې ده او په هر لحاظ باندې په مونږ درې واړو باندې اف آی آر کړی دی. او د دې ځای خلک د دې ځای هغې د فیمیل د راشي دلته کې د خلکو نه هم تپوس وکړي. بله غټه خبره که زما ښځه په د پاسه 2 کاله کې نیم منټ هم کور ته خپتلي، هغه جوهر په هغه کې لیکلي دي چې هر وخت به کور کې جنګونه وو. نو هر وخت به کور کې جنګونه دلته یې راشي د ګاونډ نه یې تپوس وکړي چې هغې په دې 2.5 کاله کې چېرته جنګ کړی دی یا کور دی، کور کې راځي معمولي تو مې راځي. خو زما په کور کې زه خپله سټریک مایند سړی یم، زما په کور کې د جنګ جګړو دا خبره بالکل نه وه. او هغې ټول من ګړه دروغ غل غشانې خوړلي دي په اف آی آر کې چې دغه شان کار شوی دغه شان کار شوی دی. دا موقع ده تاسو ولیده دلته زمونږ انویسټیګیشن سلطان خان راغلی و، هغې انویسټیګیشن هم په دې کې کړی دی. اوس زمونږ بل انویسټیګیشن انور خان سره زمونږ انویسټیګیشن دی. زه په پولیس نه الزام لګوم نه په هغې باندې بله خبره کوم، خو زه آی جي صاحب ته ستاسو په ترو باندې آی ډي پي او صاحب ته او ایس ایچ او صاحب ته او خاص کر زموږ د ملک واکداران چې دي، زموږ وزیر اعلی، وزیر اعظم، وزیر اعلی چې دی، هغې ته ریکویسټ کوم چې موږ ژوند ته دی ولې نه پرېږدي، موږ دی په دشمنۍ باندې ولې مجبوروي. لکه اوس چې بې ګناه ما هر څه لیدلي دي، دلته لساتو کسانو هر څه لیدلي دي. ما سره مړی هغې ویستې دلته مخامخ به تاسو ته یو کنده مخیم چې خلکو زر زر کنده ویسته چې دا پکې خښه کړو. دا بجلی خلک اکثر هغه پخوانی دغه دی که نه، هغه هم زه تاسو ته اوس وښیم. ښه ګاډی بیا ما نه شو بوتلی، زما لاس وخپو کار نه کولو. ګاډی د دې زموږ د بل کلي یو بل ملګری دی، هغه ګاډي ته کېناست و چې دا پکې مونږ ډېډ باډي مردان ته وړه. مردان ته چې مونږ ډېډ باډي یوړه، هلته چې هغې ای سی جي وکړه او ډېت رپورټ یې تیار کړو،
بیا چې دا زما او خیراله کم چې مونږ سره بدمعشي کوي او بدمعشان دي هغه راله هغه چې دلته کې تانې ترال نو دې ځای پولیس ځان سره دننه که او 2 منټه پس جی زما ښځه لا پرته ده زما خوله لا د وینو نه ډکه ده او 2 منټه پس 3 منټه پس ما او زما زوی د دغه لاکاپ کې بند کو نه که څه ایویډنس دی تاسو سره ایف آی آر تاسو سره نشته دی تا له ایف آی آر نه دی کړی د بجلي هغې تا ته وایي چې دا بجلي نیولې ده او د هغې نه باوجود ما د خپلې ښځې جنازه نه ده کړې هم د دې کاپیرانو د لاسه د خپلې ښځې جنازه ما نه ده کړې دی زه جنازې ته نه یم پرېښې جنازې ته یې پرې نه خو ما سار ما او دې دواړه په لاکاپ کې ساري مونږه را پریخو ما ډیر کوشش وکړو چې زه جنازې له ورسېدم خو زه خپلې ښځې جنازې له ونه رسېدم جنازه شوې وه صرف کټ له زه ورسېدم چې مقبرې له سټم جنازه راتله او په هغه وخت باندې ما د دې یو ورور لیکت ته ووی چې تاسو ما وجنئ ما مړ کوئ خو دا 3 ورځې ما د خپلې ښځې خدمت ته پرېږدئ ما سره 2.5 کاله تېر کړي دي ما چې زه د آخري خدمت وکړم دلته به هم دواله خلک راتله ښه بله غټه خبره دا ده چې نن مړی وشو په سبا باندې 2مه ورځ ده هغې سامان پسې راغله دا زما کمره ده د سامان د هغې خپل سامان په 2مه ورځ باندې دلته سامان نامان یوړو که نه لکه پښتانه خو داسې نه کوي که نه که تاسو پښتانه وایي 3 ورځو خو مو کتلي سامان مونږ خوړو زه په سامان میتیازې کوم لکه ټول سامان چې څو هغې ټول وړی دی دا څو ګورې دی ټول سامان په 2مه ورځ باندې وړی دی په 2مه ورځ او په بدماشۍ باندې راغلي دي ښه په بدماشي نوره څنګه چې د مړي 2مه ورځ ده 3مه ورځ لا نه ده برابره شوې او ته راځې خو تاسو ته مونږ څه ښکارېږو نه که نه چې مونږ څه خلک نه یو یا مونږ څه جواب نشو لرلی ټیک ده مونږ جواب اسم نشو لرلی تاسو مونږ سره قانوني کاروایي کوئ دې کې پانسي نشته که زه پانسي شم شل پیرې د پانسي شومه ډاکټر صاحب دې کې یو خبره بله ده ډاکټر صاحب د پوسټمارټم کې د پویزن څه شته دی نو بیا تاسو ارسټ ولې د پویزن کوم پوسټمارټم چې دوباره چې کوم پویزن دی دوباره چې کوم پویزن دی چې دوباره کوم ټیسټ کړی دی د کمې لیبارټرۍ نه یې کړی دی نو هغې کې دی پویزن شو کړي دي ځکه خو په ما ایف آی آر هم شوی دی چې پویزن پای کې شو شوي دي خو ایف آی آر ما ته اوسه پورې نه دی میلاو شوی نه زما وکیل ته اوسه پورې میلاو شوی دی پرون نابل ورځ ما بی بی اې کړې ده نه زما وکیل ته میلاو شوی دی او نه ما ته میلاو شوی دی اوس د دې خوښه ده چې ایف آی آر موږ له کله راکوي ته څه ګڼې په دې کې غفلت د چا د وجې نه کیدی شي آیا چا چې پوسټمارټم کړی د هغې د وجې نه آیا چا چې روزنامچې لیکلې د هغې د وجې نه آیا چا چې ایف آی آر درج کړی د هغې د وجې نه څوک په دې کې ککړ اصل کې چا چې ایف آی آر درج کړی دی ټول کار د هغې دی ټول ملي بګت د هغې دی هر څه چې هغې کړي دي هر طرف ته ځان برابر کړی دی تا ته زموږ پاکستان زموږ ملک معلوم دی چې دې کې څه نه کېږي مړی ژوندی کېږي او ژوندی مړی کېږي ملزم ظالم کېږي او ظالم ملزم کېږي ډاکټر صاحب موږ اوس دا ګواهانو نه پوښتنه کوو کوم چې په هغه شور شرابه ټایم کې دننه راغلي دي او زموږ دغې خوراکۍ ته لاس ورکړی دي او هغه یې موږ سره اوچته کړې ده هغې ګواهانو نه بلې پوښتنه بالکل هغه وخت کې زمونږ چې کوم ملګري راله نو هغې بیلچې میلچې زر زر راواغېشتې دا کند هغې وویسته چېرې مونږ پکې دا مړې ښخ کړو د بجلۍ مړې اکثر عموما خلک دغه کوي خو ایز ډاکټر ما وی چېرې دا د دې دغه نه دی دا پخوانۍ خبرې دي دا نه دغه کېږي دا خاوره د هغې او دا بیا بارانونه مارانونه شوي دي نو په هغه وجه باندې دې کې اوبه ولاړې شوي دغه شوي څنګه چې بجلۍ شاټ ورکړو په منډه باندې بیا خلکو دې کې کند لکه خپله ایله والی به کوله د بچ کېدو تاسو په دې دوران کې تاسو جی مونږ بالکل مونږ پای ټایم کې ډاکټر صاحب کوم ځای کې ډاکټر صاحب جی دکان کې او لقمان جی مونږ سره دغه مخامخ پل باندې ناستو مونږ 15 شپږ ملګري دلته کې یو بل ګواه هم موجود دی چې د ده نه پوښتنه کو ورور مې که لږ معذرت تاسو لږ دې خوا تقریب وکړئ لږ دې ته راشه السلام علیکم څنګه خیر کښېنه دلته نوم دې څه دی عبید نوم دی جی زما عبید دا راته ووایه چې ډاکټر صاحب ستاسو څه دی زموږ ګاونډي دی ګاونډي م دی د څونه ټایم نه دلته کې تاسو زما تقریبا 3 کاله شو 3 کاله ډاکټر صاحب خو زه یم چېرې مخامخ کور د دونه فاصله نشته آیا د دې په کور کې بس جنګ جګړې وي نه زه خو په نیم خبر شوی نه خبر شوی آیا دا راته ووایه چې کله دا واقعه وشوله ته کوم ځای کې وې کله چې دا خور شور شرابه جوړ شو تاسو کوم ځای کې وې مونږ دلته کې وې لړو مو کوله ښه مونږ زه دا دکاندار ډاکټر صاحب ښه خیر ریلیکس نه گیم مو کول دلته لګیاو او एकदम چې کوم دې چغې شوې چې چغې شوې بس ډاکټر صاحب دکان را دغه شو دکان کې ودا لکه ډاکټر صاحب مریضان ور سره او لقمان کوم ځای مونږ سره دلته گیم مو کول تاسو کور ته ډمې څوک ورغلی
لومبې خو دغه ملګری زموږ ورغلو کوم هغه یو او دې موږ سره ګیم کولو لږ دې خوا راشه ورور مې ښه اړمې دې ورغې بیا د پسې موږ زه ورغلم ورپسې بیا او لقمان هم موږ سره یو ځای منډه کوم داسې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور مې ښه خیر جی لږ را دې واشه نوم دې څه دی صادق صادق بھائی څه کار کوي دکان میں دا کریانے ښه دکان کریانې تاسو خو نږدې نږدې که نه دا راته ووایه ډاکټر صاحب پیژنې که نه او جی ډیر ښه خپل دی که نه یار دوست دی بس یار دوست دی یار دوست دی څه ګڼئ دا واقعه چې وشول په دې باندې چې کوم الزامات لګېدلي دي اف آی آر چې پیښ شوی آیا دا صحیح دي ته تاسو څه وایي نه جی دا خو دروغ دی په دې وته مونږ قسم هم کولی شو او مونږ دلته کې ناستو ښه دې ځای کې مونږ د ماستان کې مونږ د ملګري راغونډ شو گیم کوو دې مزګار شي زه مزګار شم لقمان خپل کلینیک نه راشي جی مونږ دې ځای کې ناستو گیم مو کولو एकदम چغې شوې نو مونږ ورمنډه کړه زه ډایرک ورننوتم ښه چې زه ورننوتم نو دا هیټر سره را پرته وه لکه ما خو په یوازې باندې نه شوه بیا عبید بھائی لکه کسان لږ ګڼ شو نو بیا مو لږ را دې خوا کټ ته مو ګاډی مو راوستو بیا مو ګاډي هغه ملګري ته لقمان په خپله ګاډي ته کېناستو خو مونږ ګاډي ته هغه پرې نه خو مونږ وی د باندې ډېرې بد دی څه نه دی څه بیا مو ادریس زمونږ ملګری دی هغه مو ګاډي ته کېنولو زه پولیس چې څومره دي ایس ایچ اوګان دي انویسټیګیشن دي څومره دي ډي پی او صاحب هغوی ته زما خواست دی چې په دې کیس کې دي په صحیح طریقې سره انکوایري وشي انویسټیګیشن دي صحیح وشي او بل پوسټمارټم یو سوي بل پوسټمارټم بل سوي نو آیا دا خو تاسو ته هم واضحه پته ولګېدله چې څوک هم د چا دپاره دشمني په سر باندې نه لي لکه یو ورور عبید شو دا ورسره یو بل ورور شو د محلې لکه څه رشته داران به هم شاید نه وي دا خو د دې دپاره دا یو ګواهي هم ورکوي چې واقعي دا مړې دوی نه دی کړی زهر دوی نه دی ورکړی او په خپله د بجلی د وجې نه دا خور وفات شوې ده برای مهرباني مخالف پارټۍ ته هم وایم چې تاسو سره زما خبرې وشولې که انټرویو ورکې ته راځم والا ستاسو ورور ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله فهم